کتونکو علب خان شیرپا ویل پیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره مدد کوي، تعاون کوي. یو دولت خان حاجي صاحب په وجه باندې او یو چې کوم دی د جلوزو یو خور د را روانه روجه ده. ګرانو کتونکو زه کله چاته دا نه وایم، خو لکه دلته کې زمونږ سره د کلونو راسې د خلکو تړون دی نه هغه راځي. د دې ځای نه وړه غوړي چای چیني ورته میلو شي، یو سړی وي چې زه په خپل لاس غوړي اخلم، په خپل لاس چیني اخلم، په خپل لاس چې کوم دی نو څه اخلم او دا دې غریبانانو له ورکړي، نو د الله سره تجارت دی پکار ده. نور دغه شانتې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو خیال وساتئ. خو د الله پاک لږ لږ شکر دی چې دې ځای ته څوک راغلي دي نو خالي رانه نه دی تللي. دا زنانه چې کومه ده نو شپږ یې بچي دي، خاوند یې 2 کاله مخکې مړ دی. دا اوس چې یو زوی مې ټي بي په مرض کې اخته دی او بل پوډري دی، او دغه پوډري خو څوک علاج کوي نو عموم راله کولی شي. داسې ده که نه؟ او جي او د دې عمرزو اوسېدونکې ده د دې ځای اوسېدونکي ولا د عمرزو یو. څومره وخت نه دلته کې راځي؟ بس چې زه راباده شوې مونږ هم د دې عمرزو یو، خو چې پلار یې مړ شو 2 کاله شو سخوا د میل ته شو، خو بس دقه یو پوډري دی راته او را بل ټي بي پروت ده، دغه 2 ماشومان دي. یو سرویس ته ورشي که 2-3 سوه یې ورکړلي، او یو د چا چینچي چلی چې وکړي هغوی هم تېوالی او دل هم ورکړي، خو کوټې مې مروانې دي 2 او بې وسه یم ځکه دې ځای ته راغلی یم. خدای دې ټولو سره ښه وکړي چې په دغې کې ګزاره نه کېږي چې یو چینچي چلی نو بس چې 3 سوه یو ورکړه او 2-3 سوه بل راوړي، نو وروره غوړو وړو ته وګوره چې چینیو ته وګوره. خو راته ویم چې زه اوس هم د میل نه پیاده رالم نو نه یې منې، عمرزی او دا میل یو ځای دی چې موږ سره پیسې نه میل وړه هم نه راکوي. تاسو به څه ده څه کې اوسېږئ تاسو؟ موږ هلته رقه کور کې اوسېږو که نه، خو دغه 2 کوټې مې خرابې دي. نو 2 کوټې چې خرابې نو روغه پکې شته؟ روغې بس هغه یو پکې هغه ناروغه هلک او بچي دي، یو پکې دغه بل 3 نمبر هلک چې دی نه هغه پکې دی، هغه هم د ټي بي مرض دی. دا یو ټي بي نه او یو پوډري او دغه 2 واړه چې دي نو یو کې هغه اوس کشرې چې دی نو هغه ښځې په هغې کې د زمین نن 5مه شپه د کوټې نه بار شي، ټول وي دا تورونه به راباندې راپرېوځي. بس خدای سره به ښه کوي تاسو چې موږ سره کوئ. د پوډري له علاج پیسې راسره نشته؟ نشته پیسې راسره نشته، وس هم ورته نشته، بلکل هم وس نشته. که وس هم وي خو بیا به مو داخل کړو، خو وس هم ورته نشته. ډېرو خلکو ته مې وویل خو څوک ورته غاړه نه ږدي. دا موږ بله یو بورې اوړه درکو، یو چڼه دله درکو ښه په ډېر څه قبول که صحیح ده. ګرانو کتونکو ستاسو کومک او مرسته وي نو لکه دا ضرورتمند دي، دا د مجبورۍ نه دې ځای ته راځي نو